بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د طریقة العصریه 128 نمبر سبق دی او الدرس الثلاثون دیرشم نمبر درس دی. په نن درس کې به مونږ قواعد الاملا وایو. د املا قواعد، د املا قاعدې، د املا قانونونه، د املا طریقې به زده کوو. نو د املا په دې قواعدو کې مونږ اول نن د ګول تا باره کې بحث کوو چې دا ګول تا به مونږ د کم اسم په اخره کې لیکو. وګورئ، یو ګول تا ده، یو دا اوږده تا ده. ګوره، اوږده تا او ګول تا. نو دا اوږده تا به کله لیکو، دا ګول تا به کله مونږ لیکو. نو د دې قاعده زده کوو. نو اول وی د ګول تا ته خو یو وی التاء المربوطه، مربوطه، التاء المربوطه، تای مربوطه ورته وی یا ګول تا ورته وی، تای مدورم ورته وی. نو ګول تا التاء المربوطه په عربی کې ورته التاء المربوطه وی، او مونږ ورته ګول تا وایو یا ورته تای مدوره وی، ګول تا ورته وی. ٹھیک شو؟ نو زمونږ پښتو کې به کوشش کوو هر لفظ به په پښتو کې زده کوو. نو ګول تا دی، تای مربوطه ته مونږ څه وایو یا تای مدوره ته مونږ څه وایو؟ ګول تا. نو دا به د کم اسم په آخره کې راځي؟ نو دا یو د واحد اسم په آخره کې راځي او یو به د جمع اسم په آخره کې راځي. نو جمع کومه جمع؟ جمع سالم که جمع مکسر؟ نو یو به د جمع مکسر په آخره کې راځي او یو داسې مفرد اسم، داسې واحد اسم. دا د ګوره جی ګول تا که د مفرد یعنی واحد اسم، د مفرد یعنی واحد اسم په آخره کې راشي، په آخره کې راشي او د دې تا نه مخکي حرف باندې فتحه یعنی زبر وي، نو داسې تا به ګول لیکلی کیږي. لکه واحد اسم دی او آخره کې تا راځي، آخره کې تا، خو دا کوم ځای کې آخره کې چې دا تا راځي د دې نه مخکي حرف باندې زبر وي که نه، نو دا تا به موږ ګول لیکو. واحد اسم په آخره کې که چېرته تا راځي که نه او د دې تا نه مخکي حرف، د دې تا نه مخکي حرف هغه مفتوح وي یعنی زبر وي پې، نو بیا به دا تا به موږ اوږده نه لیکو، ګول به لیکو. یعنی ګول تا که د مفرد یعنی واحد اسم په آخره کې راشي، ګول تا که چېرته د مفرد اسم په آخره کې راشي او د دې تا نه یعنی ګول تا نه که چېرته تا د مفرد اسم یعنی مفرد یعنی واحد اسم په آخره کې راشي او د دې تا نه مخکي حرف باندې فتحه یعنی زبر وي، نو داسې تا به ګول لیکلی کیږي. لکه فاطمه ده که نه، نو د دې فاطمې په آخره کې تا راځي، د دې تا نه مخکې حرف میم دی، په دې میم باندې زبر دی که نه، نو پته ولګېده چې کله د دې تا نه مخکې حرف باندې زبر وي که نه، نو دا تا به بیا ګول لیکلی کیږي. اوس قاهره ده، قاهره، د دې قاهره د دې ګول تا نه مخکې حرف باندې زبر دی، په دې را باندې زبر دی، نو دا ګول تا به موږ اوږده نه لیکو، دا به موږ ګول لیکو. دا طالبه دی، طالبتون دی، طالبتون. ٹھیک شوه؟ طالبتون. نو اوس د دې تا نه مخکې حرف ته وګورئ، با، په ده باندې زبر دی، زبر. نو د دې با باندې د دې زبر د وجې نه دا ګول تا چې ده که نه، دا تا چې ده دا به مونږ ګول لیکو، اوږده به نه لیکو. دا معلمتون دی، معلمه، معلمه. نو وګورئ اوس دا معلمه د دې تا نه مخکې حرف باندې زبر دی، وګورئ مخکې حرف. نو که چېرته دا تا په آخره کې راځي که نه، تا چې کلم په آخره کې راځي او د دغې تا نه مخکې حرف باندې زبر وي، نو دا تا به ګول لیکلی کېږي، اوږده به نه لیکلی کېږي. اوس وګورئ مسلماتن، مسلماتن، دا اوس وګورئ. نو دلته اوس اوږده ولګېده، اوږده تا ولګېده، ځکه د دې تا نه مخکې حرف الف دی، په ده باندې زبر زیر پیش هېڅ هم نشته. نو په نو که چېرته د دې تا نه د مخکي حرف د الف باندې زبر وکړه نه، نو دا تا به مونږ اوږده نه لیکله، مونږ به ګول لیکله. اوس وګورئ مسلمتون دی، ګورئ مسلمتون، مسلمه، مسلمتون. نو وګورئ دلته دا ګول تا راله که نه، خو د دې ګول تا نه مخکې دا میم دی، په ده باندې زبر دی، په ده باندې دا زبر دی، زبر. ٹھیک شوه؟ نو د دې تا نه مخکي حرف باندې د زبر د وجې نه دا تا به مونږ اوږده نه لیکو، ګول به لیکلی کېږي. نو پوه شوئ جي؟ د واحد اسم اخره کې چې تا راځي او د دې تا نه مخکي حرف باندې زبر وي، نو دا تا به ګول لیکي. او که چېرته د دې تا نه مخکي حرف باندې زبر نه وي که نه، نو یا زیر وي یا پیش وي، نو دا تا به بیا موږ اوږده لیکو. ٹھیک شوه؟ نو پته ولګېده چې د واحد اسم په آخره کې تا راځي او د دې تا نه مخکي حرف باندې زبر وي، نو دا تا به موږ ګول لیکو. دا یو قاعده شوه. دا خو د واحد اسم په آخره کې چې کله ګول دا تا راځي او مخکي حرف باندې زبر وي، نو دا تا به موږ ګول لیکو. اوس دغه شان
د داسې جمع تکسیر، جمع تکسیر یعنی جمع مکسر، دوه قسمه جمع ده، یا به دا جمع سالم وي یا به جمع مکسر وي. جمع سالم هغې ته وایي چې د هغې د واحد نه موږ کله جمع جوړو که نه، د واحد چې کوم الفا دا حروف دي د هغې ترتیب مات نشي یا پکې څه کمی را نشي، نو هغې ته جمع سالم وایي. او چې کله موږ د واحد اسم نه جمع جوړو او د دې واحد اسم حروف نه دي حروف هغې کې کمی بیشې راشي یا پکې زیاتې راشي که نه، نو کمی بیشې چې پکې راشي نو هغې ته موږ جمع مکسر یا جمع تکسیر وایو. او دغه شان د داسې جمع تکسیر یعنی جمع مکسر په آخره کې به هم تا ګول لیکل کېږي چې د مفرد یعنی واحد آخري حرف یې یا وي، یعنی واحد اسم چې دی واحد اسم د واحد اسم په آخره کې یا ساکن وي یا وي، یا ګول یا وي پکې ګول یا. او د دغه اسم نه چې کله موږ جمع جوړو که نه د هغې جمع اخره کې به ګول تا لیکلی کېږي. اوس ګورئ ده لکه غزاتون چې دی که نه غزاتون، دې غزاتون ته وګورئ دلته کې دا ګول تا ده، خو دا د غازي جمع ده، د غازي. نو د دې غزاتون معنی ده غازیان، غازیان ډېر غازیان، او غازي معنی ده یو غازي چې په جهاد کې هغه شهید شوی نه او محفوظ پاتې شوی او جهاد هم کړی وي نو هغه ته غازي وایي. نو دا غازي چې دی دا واحد دی، واحد. او غزاتون جمع ده، دا جمع ده. نو د دې غزاتون واحد چې دی که نه غازي دی، نو د دې غازي وګوره اخره کې یا ساکن ده، ګول یا ده، دا ګول یا ساکن ده، یا ساکن ده. نو چې کله داسې واحد اسم وي چې د هغه یا ساکن وي او د ده نه مونږ کله جمع تکسیر جوړو یا جمع مکسر جوړو که نه، نو د هغې جمع مکسر په آخره کې به ګول تا لیکو مونږ. نو د غازي جمع څه ده؟ غزاتون. نو اوس وګورئ د غزاتون په آخره کې هم ګول تا راله. او قضواتون چې دی که نه، قضواتون دا د قاضي جمع ده، د قاضي. ټیک شوه؟ نو قاضي چې دی که نه د ده آخره کې وګورئ دا یا ده، دا یا. نو دا قاضي واحد دی، واحد. او دا قضواتون چې دی دا جمع ده. نو قاضي دا د دې اخره کې یا ساکن ده که نه، نو چې کله د دې قاضي مونږ جمع جوړو نو هغه به جمع مکسر وي او هغه په اخره کې به ګول تا لیکلی کېږي. ټیک شوه؟ دغه شان دعاتون دی، دعاتون یا دعاتون. ټیک شوه؟ نو دا دعاتون چې دی که نه دا جمع ده، دا څه شی ده؟ جمع ده. او د څه جمع ده؟ د داعي جمع ده، د داعي. نو ګورئ د داعي اخره کې یا ده که نه، یا ساکن ده، دا ګول یا ده. ټیک شوه؟ نو چې د داسې اسم چې واحد اسم وي او اخره کې یا وي نو د ده د جمع په اخره کې به ګول تا لیکلی کېږي. چې واحد اسم وي او اخره کې یا وي، ټیک شوه؟ نو د دقې اسم نه چې کله مونږ جمع جوړو که نه نو د هغې جمع په اخره کې به دا ګول یا لیکلی کېږي. دا وګورئ. ټیک شوه؟ نو دعاتون شو، قضاتون شو، غزاتون شو. نو وګورئ د دې په اخره کې دا ګول یا راله، ځکه چې د دې دعاتون قضاتون غزاتون واحد چې دی که نه د هغې واحد په اخره کې یا ساکن ده، یا ساکن. ټیک شو جي؟ نو دا دوه قاعدې وي، یو داسې مفرد اسم واحد اسم چې د هغه په اخره کې یا د هغه اخره کې تا راځي که نه تا، خو که چېرته د دې اخره کې تا وي، اخري حرف یې تا وي او د دې تا نه مخکې حرف هغه مفتوح وي، زبر وي به، نو بیا به دا تا مونږ ګول لیکو، اوږده به یې نه لیکو. ټیک شوه؟ دا یو خبره شو، دا د مفرد اسم شو. اوس د جمع اسم داسې واحد اسم چې د هغه اخره کې یا وي، یا ساکن وي، د دغې واحد اسم نه که مونږ جمع جوړو نو جمع مکسر به جوړو او د هغې جمع مکسر په اخره کې به مونږ ګول تا لیکو، اوږده تا به نه لیکو. ټیک شو جي؟ نو دا دوه قاعدې وي. بله یو ضروري قاعده دا ده، وایي د میلمه په راتلو د پخیر راغلی دپاره داسې الفاظ عربی کې استعمالیږي. میلمه دی هغه چې راځي نو ته به هغه ته خامخا په خیر راغلی به ورته وایو، مونږ ورته وایو هله په خیر راغلی یا السلام علیکم دی که نه. خو دا په خیر راغلی یو زموږ خپل یو د معاشرې یو عادت دی، نو هغه دپاره مونږ په پښتو کې وایو په خیر راغلی او په عربی کې ورته وایو اهلا وسهلا مرحبا، اهلا وسهلا مرحبا، اهلا وسهلا مرحبا. نو عربو له چې کله میلمانه راشي نو هغې ورته وایي اهلا وسهلا مرحبا. ټیک شو جي؟ نو د دې مونږ پوره حل په دغه کې راوستیم دی، په علم النحو کې تاسو کتی هم شئ چې کوم زمونږ علم النحو پوره ده په هغې کې تاسو کتی شئ. نو دا زمونږ
128 نمبر درس او الدرس الثلاثون یعنی د دیرشم نمبر درس کې قواعد الاملا کې مونږ د املا د قواعد لکون تکیوي چې دا ګول تا به کم اسم په اخره کې راځي او د میلمه پر راتلو باندې به ورته د پخې رالې د کم الفاظ وایو نو هغه مې زده کړه. ان شاء الله دې نه پس به ان شاء الله مونږ د الفاظ معنی زده کوو او بیا به د هغې نه پس ان شاء الله مونږ د مفرداتو املا کوو او بیا به د جملو املا کوو. نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.